عمران خان سره ملاقات کولو نه پس دا خبره واضحه شوه چې دا سیستم صرف عمران خان چلولی شي. کم حکومت چې کم آئینی ترمیم د عمران خان نه پټ کولو نو هغه آئینی ترمیم د پاره حکومت عمران خان سره ملاقات هم کړی دی. جی آئینی ترمیم د پاره حکومت 5 رکنی وفد چې کم دی کپتان ته لیږلی دی. کپتان سره د دې وفد ملاقات شوی دی. عمران خان سره د وفد ملاقات تقریبا 45 منټ جاری په دغه ملاقات کې څه خبرې شوې دي. عمران خان د قوم د پاره یو ډېر اهم پیغام هم جاری کړی دی. مولانا فضل الرحمن صاحب حواله سره هم کپتان د جیل نه ډېر اهم خبرې کړي. پاغه هم په دې ویډیو کې ډسکشن کو. د پی ټی آی لیډرشپ حواله سره هم څه اهم اپډیټ سي. 45 منټ ملاقات دوران چې کله 45 منټ وشو نو پولیس اډیاله جیل کې ورغه وفد ته وی چې بس د تاسو ټایم ختم شو او نور ملاقات د تاسو ټایم نشته بس ته پلیز تاسو یو بل پریدي او روزي. نو دغه ټایم عمران خان خپل وفد ته وی چې تاسو مولانا صاحب سره ځان انګیج ساتي او د مولانا صاحب چې په آئینی ترمیم کې کم کردار دی هغه مونږ ته اپریشیټ کول پکار دی. په دغه ملاقات کې ډېر زیات خبرې شوې دي. عمران خان سویلی پاغه هم تفصیلا خبره کو. عمران خان سره ملاقات نه پس وفد کې پی هاوس ته تللی دی او حالت یو وړوکی غونډه بریفینګ یو وړوکی غونډه پریس کانفرنس هم کړی دی. چونکه پرون دا خبرونه راتلل چې کله وفد عمران خان سره ملاقات وکړو نو عمران خان نه پس دغه وفد مولانا صاحب سره ملاقات کړي. خو چونکه اوس چې کوم نوې اپډیټس راغلي داري چې دغه وفد مولانا صاحب سره پیل نه بلکې کې پی هاوس ته تللی دی او الته یو شار غونډه پریس کانفرنس هم کړی دی. 45 منټ کې به عمران خان ډېرې خبرې کړې وي خو دغه وفد میډیا ته پوره خبرې نه دي کړې چې میډیا ته ډېرې کمې خبرې کړې دي چې عمران خان سره زموږ دا خبرې شوې. اوس خبرې میډیا ته ولې نه ظاهرېږي د دې شاته څه پس منظر دی د دې حقیقت چاته نه دی معلوم کېدای چې څه خبرې داسې وي چې د میډیا ته د ویلو نه وي. خو دې حوالې سره حامد رضا ویلي دي چې عمران خان طرف نه یو ډېر غټ اعلان هم کېدو ولې د راتلونکي ټایم کې عمران خان ویلي دي چې تېر شوي 15 ورځو داسې زما د سیل بجلي بنده شوې ده او کله نه چې ما سره ملاقات بند شوي دي نو په ما باندې اخبار هم بند شوی. ما ته جیل کې اخبار نه راځي. ما ته د ورزش اجازت نشته. ما ته د سیل نه د بهر تلو اجازت نشته دی. او بل طرف ته د پی ټی آی لیډرشپ بار بار دا وایي لکه بل ورځ بیرسټر ګوهر ټویټ کړی چې عمران خان ټیک ټاک ته الحمدلله او دغه چیک اپ شو څه مشکلات ورله نشته چې په هغې باندې هغه ډېر زیات ټول شوی هم او دې ځکه کپتان نن ووي چې د 15 ورځو داسې زما د سیل بجلي نشته او په ما باندې ایکسرسایز بند دی په ما باندې اخبار بند شوی دی زه د جیل نه بهر نشم راوتی. خو عمران خان وایي چې زما د سیل بجلي بند ورزش بند. بل طرف ته بیرسټر ګوهر دا هم ویلو چې عمران خان او ګنډاپور چې کوم تعلقات دي هغه بالکل سټیبل دي او عمران خان د ګنډاپور د پرفارمنس نه بالکل سیټسفاید دی بالکل مطمئن دی. جی عمران خان دا هم ویلي دي چې قدای ما 100 کاله هم په قید کې وساتي 100 کاله قید هم راکړي نو زه به د قوم دپاره د قوم د خودمختارۍ دپاره د قوم د ازادۍ دپاره د پارلمان مضبوطۍ دپاره آئین او د قانون بالادستۍ دپاره کلک ولاړ یم. جي د قوم خودمختاري او عزت باندې هیڅ قسم سمجوده نه کوم او زما قوم ته ووایئ چې زه بس تاسو هیڅ کله هم تاسو مایوسه نه کوم او هیڅ کله به هم تاسو داسې خبر نه رئ چې تاسو به د عمران خان نه مایوسه سئ. ذرایع دا هم ویلي دي چې مولانا حوالې سره عمران خان ویلي دي چې مولانا صاحب سره خپل ایڈجسټمنټ برقرار ساتي. مولانا صاحب سره خپل انګیجمنټ برقرار ساتي. مولانا ته پکار دي چې احتجاجونو کې موږ سره یوځای شي او د مولانا چې آئینی ترمیم کې کم کردار دی هغه عمران خان اپریشیټ کړی هم دی. عمران خان دا هم ویلي چې پارلیمنت کې دننه او بهر هم احتجاج کول پکار دي. یعنی عمران خان یو ځل بیا د احتجاج کال ورکړی دی. جی خو احتجاج به کوي څوک د راتلونکي ټایم کې پته لګي. دا اهم اپډیټس په دغه وفد ملاقات حوالې سره د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.